أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وسپدی آیات کې الله تبارک و تعالی د روزې د میاشتې تعین ذکر کړی دی چې د روزې د میاشتې تعین دی چې هغه رمضان المبارک میاشت ده او د دې میاشتې عظمت او د هغې فضیلت هغه هم په دې کې ذکر کیږي چې دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العالمین قرآن کریم نازل کړی دی د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته په یو ځل باندې او کته دنیا ته ابتدا او شروع شوې ده په رمضان المبارک کې او د دې لپاره نازل کړل چې حق دین ښکارا شي، حق او باطل هغه ښکارا شي، واضح شي، هدایت او گمراهی د ښکارا شي، د نیک بخت او بدبخت نخي بیانای او د هغې انجام بیانای. دغه شان په دې آیات کې امر دی، حکم دی په فرضیت د روزو باندې چې روزه فرض ده د رمضان المبارک. د سفر او د مرض په وخت کې رخصت د هغې ذکر بیا کوي سره د قضا راوړلو نه چې قضا به هم راوړي که چېرته په سفر کې روزه پاتې شوه یا د مرض د وجې نه روزه پاتې شوله او د هغې حکمتونه الله تبارک و تعالی بیانوي. نو الله وی شهر رمضان الذي میاش د رمضان المبارک اغه میاش دا شهر میاش ته ویل کی شهر رمضان الذي میاش د رمضان اغه میاش دا انزل چې نازل کړی شوی دی فيه پاغي کی القرآن قرآن. میاش د رمضان اغه میاش دا چې نازل شوی دی پاغي کې قرآن هدى للناس چې هدایت دی د خلقو د فارا وبینات او ښکار دلایل دی من الهدى د هدایتنا والفرقان او فرق راوستون کې دی پمنځ د حق او د باطل کې، جدائی راوستون کې دی پمنځ د حق او د باطل کې، پمینځ د روا او د ناروا کی، پمینځ د جایز او د ناجایز کی. دا قرآن کریم تا ته ښه او بد ښکاره کوي، تا ته حق او باطل ښکاره کوي. قرآن کریم داسې کتاب دی دې ته فرقان ویلی کېږي، تا ته جایز او ناجایز بیانوي دواړه. پمن پس هغه څوک شهیده چې حاضر شي منکم الشهر ستاسو نه دې میاشته فلیصمه نو روجې دې ونسي، فلیصمه روجې دې ونسي. ته کوم ځای کې وي او د رمضان المبارک میاشت راغله نو بس روجه نسه او میاشت دې ولیدله روجه ونسه. مسلمانانو کې څه کسانو میاشت ولیدله نور به روجه نسي. ومن کان مریضا او څوک چې وي بیمار، ومن او څوک کانا چې وي مریضا بیمار او د بیماری تذکره مخکې شوې وه مخکې آیاتونو کې چې بیمار نه مراد هغه بیمار دی چې هوښیار ډاکټر، دیندار ډاکټر، هوښیار ډاکټر هغه ورته دا ویلي چې یا تر دې د وجې نه هلاک کیدی شي او یا ستا د مرض زیاتېږي او علی سفرین یا وي په سفر باندې او د سفر نه مراد هغه سفر شرعي دی چې کوم د هغې تذکره په مخکیني درس کې شوې وه نو هغه ځان له واورئ بیا. او علی سفرین یایي په سفر باندې په عدتون نو لازم دی په هغه باندې شمیر کول من ایام اخر د نورو ورځو. بیمار دی او یا چې کوم نه په سفر باندې نو خیر دی وسه روجه منسه او د نورو ورځو شمیر کوه، مطلب نورې بیا نسه او د دې به بیا قضا راوګرځي. یرید الله غواړي الله تعالی بكم اليسر پتا سو باندې اسانی ولا یرید بكم العسر
او نغواړي پتا سو باندې تنګي او ګرانی الله رب العالمین غواړي چې پتا سو اسانی راولي الله پتا سو سختیان نه راولي دیو جن حدیث کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الدین یسر دا دین آسان دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته حکم کړی دی چې تاسو دا دین په خلکو ګرانوي ما دا الله آسان پیدا کړل دا اوس چې مثال په تور باندې مونږ ته یو عمل ګران ښکاری نو دا شیطان مونږ ته ګران ښکارا کړل نور دین الله رب العالمین آسان ګرځول دی دا آسان دی ولتکملوا العدة او دې د پاره چې پوره کوي تاسو شمیر لرا تعداد پوره کوي دا چغه 29 دی او یا 30 دی ولتکملوا العدة او دې د پاره چې پوره کوي تاسو شمیر ولتکبروا الله او دې د پاره چې تاسو لوی بیان کوي د الله تعالی علی ما هداکم فاغ طریقه چې هدایت کړی تاسو ته ولعلکم تشکرون او دې د پاره چې تاسو شکر وباسئ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وس الله تبارک وتعالى د دعا تذکرہ کوي او د دې جملې مناسبت د مخ کې سره ده چې پروژې سره الله بنده الله رب العالمین ته نزدیکی نو الله په دې آیات کې خپل قربت بیانوي چې زه نږدې یم دغه شان په دې کې د تکبیر او د الله رب العالمین د لوی بیانولو طریقه ده یعنی ذکر به په پټه کې ذکر به په پټه باندې کې لکه ورستو چې کوم د نوغه درې د شان نزول نه بیان شي شان نزول دغه منګه بیانو دغه شان بعض علماء چې کله روزه ماته نو الله رب العالمین نه دعا کول پکار دی ځکه حدیث کې دی د روزه ماته په وخت کې دعا چې کوم د نوغه نه رد کیږي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما به د افطار په وخت ټول خپل اهل او عیال اگر یو ذکر او دعا به کوله به ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې د روزدار د افطار په وخت کې دعا ډیره قبلی دغه شان یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دریو کسانو دعا الله نه رد کوي الله خامخا قبلای یو د امام عادل داغه بادشاہ چې غي انصافي دویم نمبر د روزدار او دریم نمبر د مظلوم دغه شان د دې شان نزول موري بعض صحابه کرامو داغي بارک راضي چې یو باندې چې وغراغه او هغه تپوس وکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو د الله پیغمبره اقریب ربنا ازمنګا رب نږدې دی او دا صحابه کرامو د باندې بعضی صحابه کرامو راغله وی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه زمنګ رب نږدې دی چې موږ ورته پټه باندې خبرې وکړو او کلری دی چې غټ غټ आवाजونه ورته وکړو چې ورته وو نو الله تبارک وتعالى د آیاتونو نازل کړه چې پیغمبر و اذا سالک عبادی کله چې تپوس کې استانه پیغمبر عبادی زما بندگان ستانه چې کوم نو تپوس کوي نو تور ته وایا چې په انی قریب زنزدی ما مانه دعاګانې غواړي دی وجنا حسن بصری رحم الله فرمای چې د پټي دعا او د ښکارا دعا په منځ کې اویا چوند فرق دی یعنی پټه دعا الله تبارک وتعالى دا ډیر زیاته قبلای او حدیث کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یا ایها الناس اربعوا علی انفسکم اے خلقو په خپل ځانونو باندې رحم وکئ انکم لا تدعون الصم ولا غائبا تاسو نه یو کونټ چغي وهي او نه یو غایب ته چغي وهي انکم تدعون سميعا قريبا تاسو आवाज کوي هغه ذات ته چې د هر څه اوریدونکو دی او ډیر زیات نږدې دی نو چغوالو ته ضرورت نشته ری په پټه باندې دعا الله تبارک وتعالى ډیر ښه قبلای او بل پدې کې اخلاص دی انسان بیا دل تزین تر سوال لذي چې الله تبارک وتعالى خوشر دعا قبلوما اجیب دعوت الداعی اذا دعان قبلوما دعا د دعا کون کی کله چې مان دعا غواړي
حالان کې ډیر داسې دعاګانې شته چې خو منګې کو بندګانې کوي او هغه نه قبليږي. دا غي جواب دادی چې هر دعا قبليږي خو په شرطونو سره، چې کله دا غي د شرطونو خیال وساتل شي نو هر دعا قبليږي. یو داري چې انسان مؤمن وي، یو شرط داري چې مؤمن وي. دویم شرط داري چې استجابت به پکې، یعنی حرام او حلال به مني. د قدرې آیت نه معلومیږي. دغه شان زلب غافل بنئ، زلب داسې بے پروا نه. ځکه حدیث کې راځي چې الله رب العالمین دا هغه انسان دعا نه قبلې چې دا غزل غافل دی، بے پروا دی. بل دار چې ټول ګناهونه به توبه وباسي، بل قبله ته متوجي شي، بل لاسونه به پورته کی، بل د الله رب العالمین اسماء الحسنا به په ذکر کې لګي، یا رب یا ارحم الراحمین. دا الفاظ به وای، دا الله ثنا او صفت به مخ کې وکي، درود به وای په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې، او بیا خپل حاجتونه چې کوم نو الله ته وړاندې کی. خو اخلاص په بکی دغه شان دعا کون کې به د خپل محتاجی د خپل غریبی اظهار هم کوي چې زړیر محتاج یم. دغه شان د ګناه د پاره دعا بنه کوي او جلتی بنه کوي ډیر زیاته. دغه شان د دعا په قبلېدو باندې به یقین کوي، دم د حدیثونو ثابت دي. دغه شان د مسافر دعا قبليږي، د مظلوم دعا سمدس قبليږي. د قبولیت په اوقاتو کې چې کومه دعا کیږي نو هغه الله خپل قبلي، لکه د شپې په اخرنۍ حصہ کې، دغه شان د اذان په وخت کې، د اذان او د اقامت په منځ کې، د روزمات په وخت کې، د باران د وریدو اول کې چې را شروع شي په دغه ټیم کې، قتال فی سبیل الله په سب کې چې کله په جهاد کې ولاړې، د جمعې په ورځ کې یو ټیم دی او هغه چې کوم دنو بعض علماء وایي چې کله امام منبر ته وخیږي تر د مانځه د ختمېدو پورې دغه ټیم دی، او بعض وینا په ټول د جمعې په ورځ کې یو ټیم دی او هغه ځان له تلاش کوه. دغه شان د جمعې په ورځ باندې د مازیګر په آخري وخت کې دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سجدو کې دعا کوله او حکم به کاو چې په دې کې دعاګانې خې قبليږي. دغه شان بل شردار چې یو انسان به حرام خور نه، دغه شان د مور او پلار چې کومه دعاګانې کوي د بچو د پاره نو غم ډېر خې قبليږي. دغه شان د یو غایب سړی دعا د غایب د پاره ډېر ښه قبليږي چې یو بل نه خبره دی یو بل ته دعا کوي مسلمانان. بل په آغا پاکو زینو کې دعا ډېر زر قبليږي، لکه بیت الله شریف شو. دغه شان نور چې کوم بهترین زین دي جمعهتون دي، او دغه شان بار چې د الله رب العالمین نه غواړي نو هغه دعا به الله خامخا قبلې. لکه حدیث کې راځي چې تاسو د دعا په غوښتلو سره او په دعا کولو سره تنګېږئ مه، ستړي کېږئ مه، ځکه چې کوم سړی همیشه دعا کوي نو هغه الله تبارک وتعالی نه هلاک کوي، الله یې دغه دعاګانې قبلي. نو دا د دعا دپاره شرایط دي چې د دې خیال یو انسان وساتي نو خامخا به دعا قبلېږي. نو الله وی و اذا سالک، او کله چې تپوس کوي ستانه پیغمبر عبادی زما بندگان، عني زما په باره کې، فإني قریب، نو ورته ووایه چې یقینا زه نږدې یم، اجیب قبلوما دعوت الداعی، دعا د دعا کوونکي، اذا دعان کله چې مانه غواړي، فلیستجیبو نو دیو دی قبول والے وکي، لی زما د حکم، فلیستجیبو دیو دی اومنی، لی زما حکم، ولیؤمنو بی او ایمان دی راوڑی پا ما باندی، یقین دیو کی پا ما باندی، لعلهم یرشدون د دې د پاره چې دیو سملار بیا مومي په هدایت باندې شي. نو ګور دلته دا نور شرایط د حدیثونو ثابت شو او د قران کریم د نور آیاتونو نه، او دلته دا شرایط ذکر شو. یو دا چې ګوره دعا په پټ باندې وکا ډېر بهتر قبليږي، اخلاص په ځان کې پیدا کا، او بل دا چې د الله نه غواړه بار بار، او بل دا چې پل یستجیبو لی الله وی زما حکمونه دی اومنی، حلال او حرام او خیال دی ساتي، حرام دی نخوري، او بل ولیؤمنو بی په ما دی یقین وکي چې دا دعا قبليږي، الله په ما دی یقین وکا بس دعا به بیا الله قبول کی. شهر رمضان الذي میاش د رمضان اغه میاش دا انزل فيه القرآن چې نازل کړی شوی دی پاغي کې قرآن، هدل للناس هدایت دی د خلقو د پاره، و بینات او ښکار دلایل دی من الهدى د هدایت،
والفرقان او جدائی راوستون کې پمینز د حق او د باطل کې د روا او د ناروا کې د جایز او د ناجایز کې پمن پس ارغه څوک شهید منکم الشهر چې حاضر شي ستاسو نه د میاشتا فلیصمو نروجی دی ونسی ومن کان مریضا او څوک چې بیمار او علی سفر یای په سفر باندې فعدت لازم دی په د باندې شمیر کول من ایام اخر د نور ورځو یرید الله غواړي الله تعالی بكم اليسر پتا سبحان دی اسانی ولا یرید بكم العسر او نغواړي پتا سبحان دی تنگی ولتکملوا العده او د لپاره چې پوره کوي تاسو شمیره ولتکبروا الله او د لپاره چې لوی بیان کوي د الله تعالی علی ما هداکم فاغه طریقه چې هدایت کړل تاسو ته ولعلکم تشکرون او د لپاره چې تاسو شکر وباسئ و اذا سالک او کله چې تپوس کوي ستانه پیغمبر عبادی زما بندگان عني زما په بارکی چې زمنګ رب نږدې دی او کله لري دی فإني قریب نور ته وایا چې یقینا ز نږدې ما اجیبو قبلو ما دعوت الداعی دعا د دعا کونکی ذا دعان کله چې مان دعا غواړي فلیستجیبو لی نو دیو دی اومنی زما حکمنا ولیؤمنو بی او ایمان دی راوړي په ما باندې لعلهم يرشدون دې د پاره چې دیو سملار بیا مومي په هدایت باندې شي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك